أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدقت يا رب العالمين. الله رب العزت په د آیات مبارکه کې فرمای مخکې د انسان د تخلیق تذکره وشوله او د الله د نعمتونو تذکره وشوله. نو اوس په د آیاتونو مبارکو کې الله رب العزت د انسان د پناه کېدو خبره کوي چې دا انسان د دنیا ته د همیشوالي دپاره نه دی راغلی. الله فرمای کل هر هغه سیز یا کل هر هغه بنده من چې وی علیها په دې ځمکه باندې فانن هغه پانی کېدونکی دی چې په دې ځمکه باندې څوکم انسانان وي دا به ټول څه کېږي دا به پانی کېږي. یو ذات د چا پاتې کېدونکی دی؟ الله رب العزت پاتې کېدونکی دی. ویبقا وجه ربک او باقی دی رب ستا ذوالجلال چې خاوند د څه شی دی؟ د لوی عزت دی چې خاوند د لوی شان دی. والاکرام او څه والا دی؟ عزت والا ذات دی. نو الله فرمای نو انسانان دا ټول پناه کېدونکي دي. نو چې د پناه د ژوند دپاره موږ لګیا شپه ورځ محنت کوو د هغه د فنا د ژوند دپاره چې لګیا شپه ورځ په یو کار کې اخته یو د فنا د ژوند دپاره چې د خپل بچي د پناه ژوند جوړ کړو نو د هغه دپاره حلال او حرام نه ګورو. نو کوم چې د بقا ژوند دی ویبقا وجه ربک چې کوم بقا والا زندګي ده چې هغه د آخرت ته الله رب العزت په دې دنیایي ژوند باندې تعالی درکوي نو د هغې دپاره هم تیاری پکار دی. صحیح شو؟ د هغې دپاره هم تیاری پکار دی. الله رب العزت تیره له د نیکۍ توفیق راکړي. نو ګوره خبره داسې د فانی زندگی ده دا ختمیږي. رحمان بابا وی په شتاب دې تللي که پوهیږي غافل مشه د دې عمر له شتابه دلته دم او قدم دواړه په حساب دي. فل غلط د لارې مګ د بې حسابه که نیکي بدي تلل دی په میزان شي تله واخله ته په خپل عدالت کا او بیا وی چې افتاب یا ونیزه شي بیا به څه کړي اوس چې سوري لره درومې له افتابه. نو خبره ورځ د تیره په شومې کړه شپه له خوابه خدای به کله یادوي خانه خرابه. نو خبره داسې ده چې بهی د دنیا پانی کېدونکې ده دا ختمیدونکې ده. ما هیچ ندارم غمی هیچ ندارم دستار ندارم غمی فیچ ندارم. الګه دنیا ختمیدونکې ده. نو شیخ سعدی بابا وی زما هیڅ هم نشته نو غم هم داسې نشته پټکي نشته نو تاویدو غم هم نشته. نو خبره داسې ده چې دنیا څومره زیاته دومره غم زیات. اوس که د نیکۍ وي ښه ده دا دنیا چې توحه ده د عقبه که د هغې دپاره وي نو بیا خو ډېره ښه ده. الله رب العزت د نیکۍ توفیق راکړي. نو دغه مال چې دا د ځان دپاره زینارو نه ګرځو دغه مال چې د ځان دپاره د امارو نه ګرځو یوم یحمى علیها فی نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما کنزتم لانفسکم. دا مال به چې دی ستا دپاره چې زکات نه ورکوي د خدای د حقوقو پکې خیال نه ساتي په مخ به داغونه درکوي په شا به درکوي په اړخونو به درکوي دا مال به درته بیا خپله وي هذا ما کنزتم لانفسکم. زه خو هغه څه یم چې تا خزانه کړم. نو بھائی پانی زندگی دا د دې دپاره هم تیار ده نه چې دنیایي زندگی ته داسې تېره کړه چې د خرو د خچرو په شان انسان تېره کړي نه. د دې دپاره خپل محنت وغیره پکار دی. الله دې توفیق راکړي. خو د حلال او د حرامو تمیز پکې پکار دی. د نیکۍ د کار هم پکې لږ کار پکار دی. او دکه شان د خپل بچي چې څنګه دنیایي غم کوو د اکه شان د هغه دیني غم هم وکړو. الله دې راله توفیق راکړي. بیا د فاني زندگی مو چې سمه شي دا چې د دین مطابق کو په خدای دا بم جنت وګرځي او آخرت حسن بیا زنګ د پر جنت ته الله دې توفیق راکړي.
کل من علیها هر هغه څه چې دي هر هغه بنده چې دي په دې ځمکه باندې فانین پانی کیدونکي دي ویبقى وجه ربک او باقی دی ربستا ذل جلال چې خاوند لوی شان دی والاکرام او د عزت دی فبأي آلاء ربکما تکذبان فکم نعمتونو در رب باندې بتاسو دروغ وای اے جماعتونو دواړو د خدای په کوم نعمتونو بتاسو څه کوي دروغ وای اسألوه سوال کوي دغه الله تعالی نه من هغه سو په سماوات چې په اسمانونو کې دي والارض او پزمکه کې دي اے سوال د چانه کوي بندا د الله رب العزت نه کوي کنه ها ایاک نعبد و ایاک نستعين حقیقت کې د الله زموږ زړه ته کوس کی نو مطلب یې څه دی چې خدایا موږ ستا عبادت کو د بل چا عبادت نه کو د بل چا عبادت نه کو بل چا د سره نه ټیټو د بل قانون د سره نه ټیټو د بل قانون را تخکلی نخکاری خدایا ستا قانون را تخکلی خکاری ستا د محبوب صلی الله علیه وسلم سنت را تخکلی خکاری خدایا پاکا ستا قرآن را تخکلی خکاری ستا د محبوب صلی الله علیه وسلم شکل و صورت را تخکلی خکاری نو چې په دغه قانون باندې زه برابر شم نو و ایاک نستعين خدایا خاصتانه مدد غواړم نو د دې وجوي خان نو يسألوه سوال کوي دغه الله تعالی نه من هغه څوک په سماوات چې په اسمانونو کې دي والارض او چې په ځمکه کې دي کل الګ را څومره انسانان چې دي د سیدنا آدم علیه السلام نه راواخله تر اوسه پورې تر قیامت پورې دا د چانه سوال کوي د الله رب العزت نه دا مخلوق الله پیدا کړی دي نو پرشتي خو ضرر رسانی نه دي هغه مکلف نه دي په سيزونو باندې هغه نه د خېګړې نه علاوه بل سکیږي نه او انسان د سره نفس ملګری کله بد کله خو او د کشان جنات د انسان نه مخکې ابتدا شوی دا هغه روان دي او هغه مکلف بل احکامات دي نو دا غینم بدیونی کیږي نو د دې وجه دا منګه غدې کې یو نیک تنو په پښتنو باندې لیکلو د پښتنو اصل نسل لوی ډاکټر هم دی او بلا ځان نه یا لقب مکب مرکړی اله مینه زکه به خلک پیژني نو کتاب درته صرف پم ناغي کې د پښتنو نسل چې روباسي نو وای چې د جنات چې د جن وی اصل کې دا پښتنو ته وای نو په خلیفہ ټکی کې په قران کې ځان نه کیسې رخ کې نعوذ بالله من ذلک او بیا په جن کې روباسي لکه وی جن کې سره وزي نو دا جن چې دا به پښتنو ته ولی به ورته وی دا پښتانه ډیر په لرو غرونو کې اوسېدل د دې وجدي ته جنات وي وته خدای پوي کا نو بیا ولا یو لوی شخصیت واغه ولا رنګو چې هغه لارینګو کوي تا چې دا جن لیکل دي نو حدیث کې خدا سي راځي وي تاسو په سړو کې متیاز مکوي د نسائی شریف حدیث دی وي تاسو په سړو کې متیاز مکوي اسه نه چې د وي زکه چې په دې سړو کې دا د پیریانو کورونه یې اکثر په دې کې پیریانو سیږي نو که چرته ده نو بیا ورته دې سره وسوکو دې سره وسوکو دې کې جنات د کم ځای نه د سړی نه روباسه پښتانه به د کم ځای نه د پاسه به څوک متیاز وکړي دې نه روباسه نو بیا یې چل نه ورته موبایل یې بند دا د خلکو تحقیقات دي نن سبا 3 جلد کې کتاب لیکل یسألوه سوال کوي دغه الله تعالی نه منو دا پیریان دا غسر نو انسان دې دنه بم خطا کیږي جناتو نم کیږي نو الله وی دغه ټول سوال کوي د چانه د الله رب العزت نه کل یوم بهر ورځ باندې دا کل یوم هو پیشان هر ورځ دغه الله تعالی په یو نوې شان کی وی الکه یو له عزت ورکی بل له ذلت ورکی یو چې دې اگر ژوندې کی بل مړ کی یو لزوی ورکی د یو نواخلی چاله نو وګي د جان واخلي څوک چې دینو هغه بیمار کی څوک روح کی نو هر ورځ الله رب العزت په یو نوې شان کې فبأي آلاء ربكما تكذبان فكم نعمتن در رب العزت باندې بتاسو دروغ وای سنفرغ لكم زرد چې اوسګار بشي پارغ بشي لكم تاسو دا ايها الثقلان اے دو ټولګو اے دو جماعتونو درانو ثقلان درون ته ویل شي ثقيل درون ته ویل شي
نو ثقيل درون نو دو جماعتونو امام زجاج رحمه الله د نحوی ولوی امام د طلبای پیجنی هغه وای چې الګه اعتراض راځي دلته اعتراض کیږي اعتراض دا کیږي چې ولې خدای پاک اوزګار نه دی نعوذ بالله من ذلک یا په کارونو کې خطرې هغه خپل کارونه سرته نشي رسولې نو امام زجاج رحمه الله فرمای چې سنفرغ لكم ايها الثقلان دو معنی کیږي یو چې دی اوزګار زر دي چې فارغ بشي تاسو ته یو خدا معنا شو بلا معنا دا چې زر دي چې متوجي بشي تاسو ته غږ درته نه ګډیلې درکړې زر دي چې متوجي بشي تاسو ته دو جماعتونو سشو درانو فبأي آلاء ربكما تكذبان فكم نعمتونو در رب باندې بتا سنا شکر کوي دروغ بوای یا معشر الجن ټولګي د جنات او الانس او د انسانانو انو کو څوک ډیر خ یعنی تاریخ علامه سیوطی سے لیکلي خو کوی چې د جناتو حالات وګورو لکه په خپوي شو نو احکام المرجان فی احکام الجان یو کتاب د پښتو کې ترجمه شو ډیر ښه کتاب دی د پیریانو د حالاتو متعلق دا ډیر ښه کتاب دی احکام المرجان فی احکام الجان علامه سیوطی سے به تاریخ هم لیکلی دی جناتو ځان له مستقل تاریخ یا معشر الجن ټولګي د جنات والانس او د انسانانو ان استطعتم کچرتا تاسو طاقت لري ان تنفذوا ان تنفذوا د دې خبر چې تاسو اوزه چې سرایاتو کې من اقطار السماوات دا اطراف د اسمانونو والارض او د زمکنا نو فنفذوا سرایاتو کې لا تنفذون تاسو سرایت نشه کولی الا بسلطان مگر په اصول د قدرت سره کوي تحقیقات لګیا ځان لچ سس کوي الله رب العزت فرمایي خو چې زما قدرت نه نو هیڅ چرتم نشد له بیا ترجمه وکا یا معاشر الجن ټولګي د جنات او الانس او د انسانانو ان استطعتم کو چرته تاسو طاقت وي ان تنفذوا د سشي د وتلو من اقطار السماوات دا سنا دا اطراف د اسمانونو والارض او د زمکنا نو فنفذوا اوزه لا تنفذون خو تاسو نشي وتل الا سلطان مگر پس سره مگر په زور او په قوت سره او زور او قوت چا سره دی الله رب العزت سره دی نو چې د الله خوښ شي هر څه کولی شي او چې د الله خوښ نه نو هیڅ ما نشي کولی د جنات بیا بلا احکامات دي جنات چې دي دته چې کوم مډو کې نه غوخه خوري دغه اډو کې چې دی په دې باندې اغي شون وي دغه چې دی نو جبه پر راخي دغه دای خوراک وي دغه شانداغي چې کوم ساروي ماروي دي داغي کاکا نو د اغي خوراک چې دی دغه د سوټي موټي چې دی نو د دای خوراک د دې وجه په حدیثو کې باغې باندې د اودسماتي پاکولو نه من راغلی یو ګنده سيزي او د کشان په اډو کو باندې د ځان د پاکولو نه من راغلی دي شکایت کړو باکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه راغلی فبأي آلاء ربكما تكذبان نو تاسو په کوم نعمتونو در رب باندې سکوي دروغ وای یرسلوا علیږي علیکما پتا سو باندې نازلوي پتا سو باندې شواذ لمبی من نار د اور ونحاس او تانبا یا لوګي فلا تنتصران نو تاسو په مطالبه د امداد نشي کولای تاسو په مطالبه د امداد نشي الله رب العزت در باندې لمبی را لیږي اور د اور او لوګي در باندې را لیږي یا تانبا در باندې را لیږي نو تاسو په مطالبه د امداد نشي کولی یو معنا دویمه فلا تنتصران بس تاسو به مقابله بیا نشي کولی تاسو د الله سره مقابله نشي کولی بیا نو د دې وجه دا غینه مخکې ځانه سم کې نو فبأي آلاء ربكما تكذبان فكم نعمتونو د رب باندې به تاسو سوای دروغ وای نو الکه دا د اندوانو بیا غس لیډر دی غالبا اخره کې سرسوتی راځي دیانن سرسوتی دی کدای څه شي دی اغه ډېر لوی آرامي دي په تورات زبور انجیل باندې په دې ټولو باندې هغه اعتراضات کړی دي نو په دې آیات باندې اعتراض کړي کاکا ته به اوسه پوره ترجمه پته نه
ترجمې په نیت باندې راځه برکت به درته خدای خپل در نصیب کړي د ترجمې په نیت راځه ثواب به خدای خپل در نصیب کړي د ترجمې په زده کولو په نیت راځه فرشتي به درته د رحمت وزر غواړي الله دې توفیق راکړي په دې نیت راځه چې د ځان اصلاح وکوم په دې نیت صرف نه چې وایي زه به مثال بس سباورم نه د ځان اصلاح وکوم په قرآن سره الله دې توفیق راکړي نو موږ ته دا بدن لګي هغه د ظالم دی په قرآن بلا اعتراضات د قرآن کې ځای په ځای کړي دي خو یو پکې په دې آیات باندې کړی دی یرسلو علیکم وی ناشنا کار دی عقلی اعتراضات کړي نو عقلی جوابات به ورکړي نو هغه علما بیا ورکړي دي قاسم نانوتی رحمه الله وغیره نور علما نو اعتراض ادا کړی دی وی دا وی عجیبه قرآن دی وی داسې عجیبه قرآن دی وی دی چې دا زموږ د خدای د طرفه دی وی داسې عجیبه خدای دی وی دی خو خلکو ته وی چې اور در باندې رالیږم څه در باندې رالیږم اور در باندې رالیږم او ستاسو به څوک امداد نشي کولی او بیا ورپسې وی چې تاسو به په کم نعمت د خدای پاک شکر ادا کوئ نو دی خو اور یادوي او دی خو څه وی چې په کم نعمت به د خدای شکر ادا کوئ نو قاسم نانوتی رحمه الله تی کېنه ته پوه نه په دې وړو کې طالب چڼم پويږي په دې باندې وړو کې ماشوم هم پويږي خو ستا دماغ په کار نه کوي ځکه چې ستا دماغ ستا زړه دا بن شوی دماغ د خر دی لخيره نو خبره داسې ده چې ګوره بعضې وخت انسان حکومت دمکی ورکوي هلکه سم شي که دا کار مو نه کړو نو موږ دا سزا به درکړو دا به درکړو نو د هغې نه مخکې سړی بند شي هغه کار پرېږدي نو الله دمکی ورکوي الله ورته چې هلکه مه کوې داسې که داسې کوې نو اور به در باندې رولېږم نو دا رحمت شه که رحمت نشه دا هغه د دمکی ده هغه پویول دی چې ځان د دې څیز نه لرې وساته ګنې اور به در باندې راشي نو دا د الله رب العزت څه شو رحمت شو اوس که ما ورته مونځ اودس کوو الله دې توفیق راکړي ما ورته چې دی د نیکۍ کارونه کوو یو بل سر خیر ښېګړه کوو الله دې توفیق راکړي ما ورته چې دی جومات کې عبادات کوو نوافل کوو کور کې معاملات د زنانو سره د کور والا سردرونو سره د زامنو سره زامن د پلارانو سره ښه ساتو دکه شان د معاشرې سره ښه سلوک کوو د معاملات صحیح ساتو نو ته به ایمان وای دنیا براله جنت نشي الله دې توفیق راکړي آخرت براله ښه نشي نو زموږ به تمه پیدا شي چې ان شاء الله الله رب العزت اوس هم تمه ده الله دې راله توفیق راکړي الله دې دا تمه مضبوطه کړي الله نه به تمه ساتو مسلمانان یو الله کلمه را نصیب کړي لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ان شاء الله الله به جنت را نصیب کړي خو بیا به ډیره مضبوطه تمه وا او د الله د قهر نه به يرم کو الله دې د خپل قهر نه لري وساتي نو دی وجه قاسم نانوتی رحمه الله علما ورته وای چې کاکا دا خو رحمت شه کنه چې یو کس ته وی چې لکه مور د کاندې نه ور د کاندې ته ورځيږي نو اوس هغه دغه ته ودرې د کاندې نه بچ نو دا دغه لپاره نعمت شو الله رب العزت ته د پوهه او سمج توفیق را نصیب کړي